امام طبرانی دا حدیث را نقل کړي. غزوه احد موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه یو شیطان یو आवाज وکړو چې قد قتل محمد صلی الله علیه وسلم، چې محمد صلی الله علیه وسلم ووجل شي. د حضور د مرګ د आवाज صدمه صحابه کرام لپاره خو ناقابل برداشت وه، او شهیدان هم وشو. هغه خبر دا مدینه منورې ته ورسېد، او چې کله مدینه منورې ته ورسېد، مدینه منوره کې د جړا او د ویر چغې شروع شوې، د کورونو نه راووتې. یو ښځه وه د انصارو نه، د هغې په هغه غزوه احد کې پلارم شهید شوی دی، زویم شهید دی، خاوند شهید دی. جنازې ول مخې ته راغلې او دا په جړا ده او چغې وهي، او ورته ویلې کېږي چې دا دی پلار دی، دا شهید شوی دی، دا دی زوی دی، دا شهید شوی دی، دا دی خاوند دی، دا شهید شوی دی. لیکن هغه شانته بې قراره ده او هغه شانته چغې وایي. او د حضور صلی الله علیه وسلم په تلاش کې ده چې ما ته حضور صلی الله علیه وسلم میلو شي. د حدیث چې کوم الفاظ دي هغه دا دي چې حتی دفعت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه د حضور صلی الله علیه وسلم دپاره ډیره بېقراره وه. د زوی، د خاوند، د رور، د پلار د شهادت اطلاع ورته وه، خو د دې نه غټ غم هغې دپاره کوم چې هغه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د شهادت آواز، هغه ډیره بېقراره ده تر دې چې حضور ته ورسولی شوه چې ځان مه وژنه، محبوب صلی الله علیه وسلم حیات دی. او چې کله حضور صلی الله علیه وسلم ته ورسېده، فاخذت بناحیة ثوبه، د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم صادر مبارک یا د هغې زوله مې ونیوه، او حضور ته وایي بأبي انت و امي یا رسول الله، یا رسول الله زما مور او پلار دې ستا نه قربان شي. اذا سلمت من عتبی، یا رسول الله چې ته روغ یې، ته حیات یې، ته مې ولیدې، او دا نور غمونه زما دپاره واړه غمونه دي. اوس ګوره د پلار سره محبت دا فطري دی، د مور سره محبت فطري دی، د زوی سره، د ښځې د خاوند سره، د ورور سره. لیکن هغه بیبي انصاریه بیبي د حضور صحابیه، هغه د حضور سره چې کومه مینه ده نو دا اختیاري مینه نه ده، ځکه په هر څه کې چل ول کېږي، خو د اولاد سره د مور او پلار دپاره دورنګي نه کېږي. د هغې خو اختیاري نه اضطراري مینه. لیکن دغه بیبي چې کوم انصاریه ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغې مینه که چېرته اختیاري وې، هغه کله د حضور د شهادت په مرګ باندې به نه غمجن کېدې، څومره غمجن کېدل چې هغې نه د زوی، د خاوند، د رور او د پلار په غم باندې غمجن کېدل پکار. لیکن هغې د حضور علیه السلام غم ورته د زوی د غم نه زیات دی، د خاوند غم ورته د زوی د غم نه زیات دی، د پلار غم ورته د زوی د غم نه زیات دی، د رور د غم نه ورته د حضور غم زیات دی.
او د ورور د پلار د زوی د خاوند غم ورته کم دی، ځکه د هغې مینه دا اضطراري ده، اختیاري نه ده. الله دې زموږ ستاسو د ټولو د محبوب صلی الله علیه وسلم سره اضطراري مینه نصیب کړي. دا لوی دولت دی خو چې چاله الله ورکړی